قرآن مجید مونږ او تاسو ته وې چې ګوره د شرابو نه ځان ساتئ، د نشو د لعنت نه ځان بچ ساتئ. تاسو اومه سپاره کې ویلي دي چې یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. الله او ایماندارو مسلمانانو یقینا دا شراب چې دی او دا منشیات او والمیسر او دا جواری والانصاب او دا بوتان او بت پرستی او دا شرک والازلام او دا غشی. لکه په غشو باندې لکه څنګه چې زمونږ ډېر خلق ډیسونه کوي او مختلف د جواری قسمونه راوخی دي، نو الله تعالی وی دا پلیت دی، دا شیطانی عمل دی. او الله تعالی فجتنبوه د دینه ګور اجتناب وکي، دا خپل بچی وی دا د دې منشیات د لعنت نه بچ کړي. ښه لکه یو حدیث مبارک کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل وی شارب الخمر كعابد اللات والعزى. وی د شراب اسکون کې او د نشو اسکون کې داسې ده لکه د چې لات او عزا بوت ته هغه ته سجده لګولې. ښه دومره عظیمه ګناه ده. الله دې زمونږ او تاسو دا ټوله معاشره د قرآن عظیم الشان په برکت د منشیات او د لعنت نه پاکه کیږي. نن بدبختی دا بدنصیبی دا چې ډیر بیٹکونه د مسلمانانو، ډیر اجری د مسلمانانو، ډیر دکانونه د مسلمانانو زمونږ او تاسو په کلو کې او په چار پیچل کې، نو دا د منشیات او اډی دی. ښه او داغه د وجنه واړه واړه معصومان بچی الکان جنکې هغه په جوارو باندې او په دغه لعنتونو باندې ککړ شوخه. نو دا ګوره یاد ساتئ، دا د مونږ او تاسو د ټولو مشرانو ذمہ داری ده او فریضه ده. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. پتا سو کې هر یو سړی نو دا ذمہ دار دی، دا نگران دی، او د هر یو سړی نه به د خپلو کشرانو، د خپل کور، د خپل معاشرې د هغې تپوس به کېږي.